رانا دی مړنا کړي زما غازی لالیا لګ په أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قرآن الكريم سورة البقرة تلاوية سورة المخلوق دي آياتنا الله رب العزة الشارس آياتنا دي الشارس پورے خطاب خاص دے رسول خطاب عام مخي الله طول إنسانيات طول بني آدم هغه يقبل نعمتنا انعامات دا شمال او عام خطابه خاص خطاب دې خاص خطاب کې د شپږو آیاتونو کې وږي په دې کې به نهه اوامر ذکر کړي او پنځه نواهي دا به ذکر کړي. يا بني إسرائيل أبو داود شريف في رواية يا إمام ابن كثير والتفسير کی نقل کرے اسرائیل مراد یعقوب علیہ السلام نے. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کے نعمت زما یو حکم التي أنعمت عليكم فكرة من بتا سبندي وأوفوا بعهدي برك عبادي زمان دم أوفي بعهدكم وربكم وعدي استعصوا وإياي فارهبون خاص زمان ويلي درم وآمنوا بما أنزلت سلوركم ایمان نوڑی پا کتاب چنازل کرے ما مصدقاً تصدیق کون کے لما دا کتاب معکم چیتا سر دے ولا تکونوا ومکی گئی نواہی ولا تکونوا مکی گئی اولا کافرین بھی اول انکار کون کی دی قرآننا ولا تشتروا بی آیاتی دارنگی دا درم نواہیونا درم ولا تشتروا او ما اخلي بآياتي آياتون زمانتي ثمنا قليلا دنيا لغا وإياي فاتقون وخاص زمان ويلي يهود کی دکارو شاغوبا کوم دو قرآن کتاب علماء هغه چې د باندې حکم د پیسو لپاره نه پټاو مشران لپاره چې څوک په جګړه وکړي څوک چې پیسو والا دغه لپاره حکم بنداو څوک په پیسو والا نو دغه لپاره حکم بنداو دا هغه پکې خپل تشریحات کول او کتاب په پټاو دا یې په هغه پیسې اخیستي دا چې دا حکم دا غشتل دي دا نه غواړي پاتې شو په قرآن باندې پیسې اخیستل لکه نن سبا چې قاریان یا علما او مدرسې چې فیس اخلي دا ضرورت په بنا باندې جایز دی او قرآن چې دا یو قیمتي دی
قیمتي شي د ټولې دنیا کې ټول نه قیمتي شي هغه قرآن کریم دی. نو دا سمن ګرځېدلی شي، نو دې باندې چې دی اجرت هم اخیستلی شي، لکه دم باندې اجرت اخیستی شي. دارنګه چې دی ائمو په دې کې اختلاف دی، بعضې وایي نشي اخیستی په قرآن باندې پیسې، بعضې اخیستی شي. صحیح قول دا دی چې په دې باندې اجرت اخیستی شي. شیخ رویسا رحمت الله علیه زما شیخ هغه وایي چې قرآن وس اسماني خلقو ته هسې رسوي، او دا نور چې کوم کتابونه دي منطق شو، فلسفه شو، یا نور شو، په هغې باندې ښه ډېر روپۍ اخلي. نو فی نفسه اخیستل د اجرت په قرآن باندې جایز دي. لیکن یهودو به دا کار کوو چې پیسې به اخیستي او غلطې فیصلې به یې خلکو ورکولې، یا قرآن حکم به دغه کتاب حکم چې دی هغه به یې پټول. ولا تلبسوا الحق بالباطل، وما ګډوډوئ حق د باطل سره، وتكتموا الحق ومپټوئ حق وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ. واقیموا الصلاة بل حکم کوئ منځ، وآتوا الزکاة ورکوئ زکات، ورکوئ مع الراکعین رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه، منځ کوئ د منځ اهتمام. اقیموا الصلاة اقامت الصلاة چې دی هغه د مانځه فرایض واجبات هغه هر څه ادا کول، او د هغې د مفاصلو د هغې خیال کول. دې ته چې دی اقیموا الصلاة صحیح منځ کول. یو خو زمونږ منځونه دي ولاړ به په مانځه باندې او پته به نه وي چې موږ څو رکعته وکړو. دارنګې زکات ورکول، زکات فرضي حکم دی، لکه څنګه چې لمونځ فرض دی. زکات بیا په هر هغه مال کې چې هغه نامي، بیا پیسې دي، سونه دي، چاندي ده، دا تا سره چې دی د حساب مطابق شته او کال پې تېر شو، په دې باندې زکات چې دی فرض دی. لکه صاحبه وه تورې چاندي یا د هغې قیمت چې تا سره کال پې تېر شي او کال کې رسوي، نو بیا به دې چې دی د دې نه سوا نو هغې باندې به بیا ته زکات ورکړې. دارنګې ثالثت تولې چې دی هغه سونه، د دې نه چې سوا رسوي نو دغه چې به کال پې تېر شي د هغې به ته زکات ورکړې. دارنګې کوم ځمکې چې هغه باراني ځمکې دي هغې کې چې دی په هغې فصل کې 10% عشر جوړ. دارنګې هغه ځمکې چې هغه ټوبیلي دي، ارټي ځمکې دي، هغې باندې بارانونه نه کېږي، ولې ورته خلکو راوستي دي، نو هغې کې 0.5 حصه ده. هغسې املوک شو، دارنګې نور فصل شو، ټانګوان شو، په دې هر څه کې چې دی زکات دی او د هغې هغه به وباسي، دا فرض دی. ورکوئ مع الراکعین رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو، یعنې صلوا مع المصلین. مراد دی منځ د جماعت دی. او نن سبا خو چې دی خلک منځ اول کوي نه چې بیا کوي بیا یوازې منځ به چې دی د جماعت کوي. او حدیث کې دا راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما زړه دا غواړي چې ځوانان راوړ کړم او بیا د هغه چا کورونو ته لاړ شم او خشاک راوړ کړم، د هغو کورونه اوسېدم چې هغو جومات ته لمانځه ته نه ځي. او بل حدیث کې راځي چې د جومات ګاونډي لمونځ هغه په کور کې نه کېږي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تاسو حکم کوئ خلکو ته د نیکۍ، وتنسون أنفسكم او منع کړي دي ځانونه، هېر کړي دي ځانونه،
وأنتم تتلون الكتاب وترسلون الكتاب فلا تعقلون تاسو کې عقل نشي تاسو عقل نه لرئ دا د یهودو د علماو یهودو د ملیانو دا دستور بل ته وایي چې بیا ښه خبره کوله او خپله به یې عمل نه کوه لکه نن سبا کې خلک وایي ملا چې څه وایي هغه منه خو چې څه کوي هغه مه کوه دا د یهودو د ملیانو صفت دی د مسلمانانو زمونږ د دې امت چې کوم علما دي هغوی چې څه کوي هغه به هم کوي چې څه وایي هغه به هم وایي چې کوم د الله او د الله د رسول طریقې واستعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کوي په صبر او په مانځه سره وإنا لکبیرة یقینا دا ډېر ګران کار دی الا علی الخاشعین مګر نه دی ګران په عاجز کوونکو باندې الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم دا کسان دي یقین کوي دي انهم چې یقینا دوی ملاقو ربهم ملاقات وکړي د خپل سره وانهم الیه راجعون او یقینا دوی به دې الله ته واپس کړي شي وصلى الله على نبينا محمد